بسم الله الرحمن الرحيم. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله العظيم. محترم مسلمانانو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت د پر ضروری ده چې د انسان په زړه کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره مینا او محبت داوي. ځکه څرنګه چې د الله سره د محبت نه بغیر د هغه د عبادت او د اطاعت کول دا معتبر نه دي. نو دغه رنګې د نبی علیه السلام سره د محبت نه بغیر د هغوی اطاعت دا هم معتبر نه دي. زما عزتمند محبت د سوجو نه کیږي. په دنیا کې د چا سره د محبت کولو عام طور باندې 15 غټ اسباب ذکر کیږي. یو سبب د کمال ذکر کیږي، دویم سبب جمال دی، دریم احسان دی او څلورم قرب دی، پنځم صحاوت دی. دا اسباب چې پچا کې هم موجود وي نو د هغه سره خلق فطرتاً محبت کوي او دا 15 اسباب په کامل طریقې سره په نبی صلی الله علیه وسلم کې موجود وي. نو ځکه هغوی زیات مستحق د دې چې د هغه سره محبت وکړي شي. اول نمبر کمال لی. په دنیا کې چا چې هم په یو فن کې کمال حاصل کړي دي نو خلقو د کمال په وجه د هغه انسان سره محبت کړي دي. اگر کو دا انسان یې لیدي نه وي، اوس د سردار دو جهان محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم کې دومره ډیر کمالات چې د هغه ټولو بیان ناممکن دی. ځکه د هغوی د جون هر اړخ کې یو مستقل عنوان دی. 1400 کاله وشو چې علما د نبی رسول سلام په سیرت او په کمالات باندې کتابونه لیکي، خو تر اوسه پورې هیڅ دا اونو ویل چې ګینه موږ د نبی رسول سلام د سیرت حق ادا کړو یا موږ د نبی رسول سلام د ټولو کمالات بیان وکړو، بلکې هر انسان هر کس په دی ویلو باندې مجبور دی چې لا يمكن الثناء كما كان حقه. بلکې بعض علماء هو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د کمالات او د صفات ذکر کول نه وروسته خپل عجز ظاهره کړی دي او خپل عاجزی ظاهره کړی ده. ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سید الاولین والآخرین دی، امام الانبیاء و خاتم النبیین دی او د ټولو پیغمبرانو جدا جدا کمالات یوځای په محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم کې جمع وو. حتی چې د الله جل شانه نه پس کو چرته په یو چا کې څه کمالات جمع کېدلی شي نو هغه په حضور صلی الله علیه وسلم کې جمع وو. یو شاعر فرمای جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہے، تیرا کمال کسی میں نہیں مگر تو دو چار. رسول الله صلی الله علیه وسلم مقام او مرتبه الله رب العزت ولا ډیر اوچت امتیاز شان ور کړو. الله جل شانه فرمای ورفعنا لك ذکرک، یعنی موږ ستا ذکر اوچت کړی دی پیغمبر. یعنی په ټول اسلامی شاعرو کې د الله د نوم سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم یوځای اخستل شي. کو په اذان او اقامت کې د اشهد ان لا اله الا الله سره د اشهد ان محمد رسول الله هم ویل شي. دغه رنګي نور هم الله جل شانه نوم چې کله ذکر کیږي دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نوم سره په وستیزه په مقاماتو کې الله جل شانه ذکر کړی. قرآن کې قرآن شریف کې چې د کوم پیغمبرانو ذکر راغلی دی الله جل شانه د هغوی سره خطاب کړی دی نو په نامه باندې ورته خطاب کړی دی، یا موسی یا عیسی یا ابراهیم یا یحیی. لیکن د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خطاب په نوم باندې نه دی شوی بلکې په نبوت سره په رسالت باندې شوی. یا ایها الرسول یا ایها النبی یا ایها المزمل یا ایها المدثر. په قرآن کې الله رب العزت د بل هیڅ په عمر باندې قسم نه دی کړی، لیکن د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په عمر مبارک باندې په جون باندې قسم کړی دی. لعمرک دا رنګي د دوی په خار یې هم قسم کړی دی. لا اقسم بهذا البلد. خلاصه دا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جامع د کمالات او د فضایل والو داسې کمالات نه مخکې پچا کې جمع او نه به تر قیامت پورې داسې څوک پیدا شي چې په هغوی کې دغه ټول کمالات چې کوم دي موجود شي. زما عزتمندو دا د محبت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام کې د کمال
یو انتها و. نو په دې خبره باندې ځان پوهیل پکار دي چې د الله جل شانه د رسول سره محبت کول دي او غم چې کوم دینو د خپل څنګه حدیث کې تیر شو چې لا یؤمن دا د کامل ایمان نه خدا چې لا یؤمن احدکم حتی اكون احب الیه یعنی چې محبت کې د نبی علیہ السلام سره نبی علیہ السلام جما سره محبت کې حتی اكون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین د ټول انسانانو نه زیات د خپل اولاد او خپل مور او پلار نه زیات محبت زما سره کوي دا کامل ایمان والا انسان دی. الله جل شانه موږ ته حقيقي محبت د نبی رسول الله نصیب کی